بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم عبدالله جان صابر. قدرمنو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی صاحب یو بیان مخې ته راغلی چې پای کې ویل شوي چې موږ غواړو چې د پاکستان سره زموږ کومه شخړه ده دا د خبرو د لارې هواره شي. دا یو ډېر ښه سټیټمنټ دی او د یو خبریال په حیث زه دې ته خوشحاله هم یم ځکه چې زه ذاتي غواړم چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ورورولي قایمه شي. خو د دې بیان پر رد عمل کې پاکستان چې کوم حکومتي چارواکي دي یا سکیورټي مشران دي هغوی ویلي دي چې موږ هم غواړو چې افغانستان سره په امن باندې ژوند تیر کړو، خبرو اترو باندې مسلې حل کړو. خو افغان طالبان په دې سټیټمنټ کې سنجیده نه دي. پاکستان دا دریځ خپل کړی دی چې که افغانستان سنجیده وي او هغوی غواړي چې خامخا دی خبرې اترې وشي او مسلې دې حل شي، نو دوی دی تحریک طالبان پاکستان چې کوم هلته موجود دي د هغوی مشران موجود دي چې هغه د هغه ځای په ګرین زون کې یعنی په خاص علاقه کې موجود دي، هغه د یا موږ ته حواله کړي یا د هغې خلاف کاروایي وکړي. دغه شان نور چې څومره 21 عسکریت پسند ګروپونه دي د هغوی پر ضد دی کاروایي وکړي. نو د پاکستان دا سټیټمنټ چې کوم دی دې ته هم خلک په یو ښه نظر ځکه ګوري چې د پاکستان او افغانستان کومه شخړه روانه ده د هغې وجه ترهګري ده، او تر څو چې افغانستان په خپله خاوره د ترهګرو پر ضد کاروایي نه کړي نو زما نشي خیال چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ حالات ښه شي. پکار ده چې افغانستان څنګه بیان ورکړي دغه شان د ترهګر تنظیمونو پر ضد کاروایي وکړي، عملیات وکړي، او دا د افغان عوامو په ګټه ده ځکه چې امن وي په افغانستان کې نو افغان ولس به هم خوشحاله وي، ترقي به کوي، د بهر فنډ به راځي په دغه ملک کې به لګي، نو د عوامو په خیر هم ده. پاکستان کې به افغان ولس ته یو ښه سلوک روان شي او دا ده چې د ورورولۍ کومه رشته ده هغه به قایمه شي. نو ضروري دا ده چې افغانستان په خپل قول او فعل کې تضاد ختم کړي چې څه وایي هغه عملي کړي او د دې سره سره د پاکستان چې کوم مطالبات دي هغه ومني. او زما په افغان ولس هم دا غږ دی چې د خپل حکومت نه هم دغه مطالبه وکړي چې کوم ترهګر تنظیمونه دلته اوسېږي د هغوی د وجې زموږ ژوند په اور کې دی، نو پکار ده چې د هغې پر ضد کاروایي وشي او پاکستان او افغانستان د ورورولۍ یوه رشته یو ځل بیا قایمه کړي او د پاک افغان چې کوم تجارت بند دی، کوم اکانومي ته نقصان رسي، کوم ولس په ټینشن او پریشانۍ کې دی، دغه هر څه ختم شي. چېرته چې حال اوسئ د الله په امان.